تعوذ او تسمیع سره د قرآن کریم ابتدا ولی لازمی ده. نو زمونږ او ستاسو دا دوه قسمه دشمنان دي، یو ظاهری دشمن دی او بل باطنی دشمن دی. د ظاهری دشمن نه د بچاو اسباب دا موږ او تاسو اختیار کړي چې د ظاهری دشمن نه بسان څنګه بچ کې، خو د باطنی دشمن نه د بچاو اسباب زموږ او تاسو سره نه چې د باطنی دشمن نه بسان څنګه بچ کې. د ظاهری دشمن نه بچ کېدل آسانی چې ظاهری دشمن مخامخ تا تخکاری، خو د باطنی دشمن نه بچ کېدل دا انتهایی مشکلی، ځکه د تا ته پته نه لګېدی په څه طریقې سره حمله کوي او د حملې ډېرې زیاتې دي. نو په دې وجه باندې چې زموږ او ستاسو سره اسباب د باطني دشمن نه د بچاو نه و، د هغې دپاره الله تعالی موږ او تاسو له تعوذ راکه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. او الله فرمایل واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. کله چې تاسو رامنه کړئ د شیطان د طرف نه وسوسه، نو تاسو په الله سره پناه غواړئ. نو الله د هغې د بچاو دپاره موږ او تاسو له تعوذ راکه. نو قرآن کریم هم یو انسان شروع کوي، نو شیطان چرته را نشي برداشت کولی چې دا انسان دی د قرآن تلاوت وکړي، ځکه بریږي خو تاسو ته په یو حرف باندې لس نیکۍ میلاویږي. یا د قرآن کریم تفسیر تاسو زده کوئ، ترجمه تاسو زده کوئ، نو دی خو هلته بلکل نشي برداشت کولی چې دا قرآن دی زده کړي او د دې مطابق زندگی بسر کوي. نو زما خو رملا تیر مات شو. نو د دغې باطني دشمن د بچاو دپاره الله موږ ته وفرمیل چې فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. کله چې تلاوت د قرآن کریم کې، نو فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، د دغې شیطان مردود نه د الله په نوم سره چې دی نو دا پناه غواړه. وس دا خبره چې وجه د تقدیم د تعوذ په تسمیع باندې یعنی اعوذ بالله مخکې ده او بسم الله بیا ورپسې د دې څه وجه ده او په دې کې څه حکمت دی. نو دا خبره ذهن کې یاره ساتل پکار دی چې د جمهور علماو په نسبت باندې قرآن کریم ابتدا په اعوذ بالله سره کول دا سنت دی. لکه الله فرمیل کنه فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. وس دې آیت کې را فاستعذ بالله بعض علما هغه چې دلته کې د امر د پاره د وجوب دی، نو ابتدا کې اعوذ بالله ویل دا واجب دی، خو د جمهور علماو د هغو مذهب دا نه دی. هغه فرمایي چې د قرآن ابتدا په اعوذ بالله سره شروع کول دا سنت دی. نو اعوذ بالله دا په بسم الله باندې ولې مقدم شو، د دې څه حکمت دی؟ نو تعوذ دا ځکه مقدم شو په تسمیه باندې چې تاسو ګورئ په تعوذ کې سلب دی او په تسمیه کې ایجاب دی او سلب دا مقدمی په ایجاب باندې. لکه تاسو کلمه وایئ کنه لا اله الا الله، نو لا اله نشته بل اله پرې کې سلب دی، او الا الله پرې کې ایجاب دی، او سلب مقدمی په ایجاب باندې. نو ځکه اعوذ بالله مقدمه شوه چې پرې کې سلب او بسم الله مؤخر شو وروسته شوه چې پرې کې ایجاب دی. دا یو خبره. او دویمه خبره دا ده چې را تعوذ دا مقدم دی په تسمیه باندې، اعوذ بالله په بسم الله باندې مخکې کړه. د دې وجه سره نو تعوذ یعنی اعوذ بالله دا ثابت تا په کتاب الله سره. قرآن کې الله فرمای فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. چې کله تلاوت د قرآن کې نو بیا د شیطان مردود نه پرف سره چې کوم دی نو پناه غواړه. نو تعوذ دا ثابت په کتاب الله سره، او تسمیه چې کوم دی بسم الله نو دا ثابت ته په خبر واحد سره. لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کل امر ذی بال لم یبدا ببسم الله فهو اقطع وابتر. هر یو اوچت شان والا کار چې په غیر د بسم الله نه شروع شي نو دا لنډی او بوچی
نو دا خبر واحد دی او کتاب الله دا مقدمی په خبر واحد باندې نو چې کم سیز په کتاب الله سره ثابت و یعنی د الله په کلام سره فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم نو هغه مقدم شو او کم یو سیز چې ثابت و په خبر واحد سره لکه تسمیه نو هغه مؤخر شو او دغه شانتی په اعوذ بالله کې یعنی په تعوذ کې دا دفر ضرر ده او په تسمیه نه په بسم الله کې دا حاصلول د نفی دی او دا خبره تاسو بار بار په معاشره کې لیدلې او کتلې ده چې ضرر دفع کول یعنی دفر مضرد دا مقدمی فجلب منفعت باندې یعنی نفع حاصلول خلق رستو کوي او ضرر دا مخکې کوي ضرر دفع کول دا مخکې کوي لکه مثال به زه تاسو له دا درکم ستاسو سره یو سایکل دی تاسو اغوستی په 10,000 روپۍ باندې دی او یو در سره موټر دی چې تاسو اغوستی په 20 لکه روپۍ باندې دی یو ګاهک راغی ستا سره د دې موټر بیه کوي او تا ورسره خبره جوړه کړې په 20 لکه روپۍ ده اوس 2 لکه روپۍ په هغې کې ته ګټې او دلته کې چا په تا باندې اواز وکړو چې هلکه ستا سایکل یو غل وتښتو نو اوس دا هغه ځای نه ته هغه ګا کوم ځای کې که ګاهک رانه لاړ شي خیر دی که 2 لکه روپۍ زما نفع ونه شي خیر دی خو ته بیا سیره منډه وایي هر سره دې په ځای پرېښودي څه کې هغه غل رانسي هغه د 10,000 روپو سایکل چې ستا نه تښتولی دی نو عام د انسان فطرت هم دا دی چې دی ضرر اول دفع کوي چې اول دا سایکل 10,000 روپو والا راخلاص کړم بیا به ګورم بل ګاهک په راشي که رانغی هم خیر دی یا مثال به طور باندې ستا یو دکان دی او هغې کې تا اوړه شاټ شوي دي او تا په دې دکان کې اوړه دي او یو ګاهکونه راغلي ولاړ دي راسي په لاین کې تا ته پته لري زه په یو بورکي کې بلا پیسې ګټم 2-2.5 300 روپۍ 500 روپۍ په یو بورکي کې ګټم او تا ته چا ویل لکه ستا په کور کې چې کم 500 روپو تا بوس اغوستي یا 1000 روپو دې بوس اغوستي هغې ته اور لګېدلی ته بیا را دکان کولاو پرېږدي ته وایې ګټه به کومه خو اول ځان هلته وررسې اگر که هغه د کمو پیسو څیز ولې نه دی نو یو دفر ضرر ده یو چې کوم دی نو حاصلول د نفي دي نو دا دفر مضرد دا مقدمې په جلب منفعت باندې نو په دې وجه باندې په تعوذ کې چې کوم دی نو ضرر دفع کولو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او په بسم الله کې نفع حاصلولو په بسم الله کې نفع حاصلولو برکت حاصلول دي نو په دې وجه باندې تعوذ اعوذ بالله مقدم شه او تسمیه چې دی نو دا مؤخر شه